عمران خان د کے پی کے وزیر اعلی سہیل آفریدی سلیکٹ کوچ عمران خان په دې خبره باندې یعنی سہیل آفریدی د کے پی کے وزیر اعلی سلیکٹ کولو باندې په یو تیر باندې درې ښکارونه وکړل. درې اهم کسانو ته قرار جوابونه ورکړل چې زه فیصله کوم نو هغه فیصله باندې بیا سټینډ بای هم ولاړم او هغه فیصله منل کیږي. هم اوس عمران خان په یو تیر درې کم ښکار کړی دي په هغه هم خبره کوو. بل شهباز شریف سہیل آفریدی ته کال کړو دا وزیر اعلی مبارکبادي ورکوله چې مبارک شته د کې پی کې وزیر اعلی شوی. نو سہیل آفریدی ته یو ډیماند کړی دی چې بیا پرونه سہیل آفریدی عمران خان سره ملاقات لته چې هغه ملاقات لنه د پرې خودل شوی. نو الته بیا هغه پریس کانفرنس وکړو چې دغه کال حقیقت پکې هم ښکارا کړی دی. بل رانا سنولا ویلی دی چې سہیل آفریدی د موږ ته خاتون نه لیکي د عمران خان سره ملاقات د پاره بلکې سہیل آفریدی د عدالت ته لاړ شي جیلر صاحب له خاتون لیږي عمران خان سره ملاقات کول چې کوم دي د عدالت او د جیلر صاحب په حکم کیږي چې پریدي وای زموږ ابجیکشن نشته دی. خطرانا سنولا بیان جاری کړی دی. بل 190 میلیون پاوند کیس کې هم پرونه د عمران خان په دا کیس کې سماعاتو چې پای کې جج صاحب یو واجبہ فیصله کړی چې هغه هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور سره ټونه ډومنه خبره کو چې عمران خان د سہیل آفریدی په سلیکشن باندې کم درې خلکو لقرار جوابونه ورکل او په یو تری درې ښکار سنگ وکل. ګوره فیاض الحسن چوهان چې ناغم دا ویلو چې عمران خان وزیر اعلی نشي بدلولې. عمران خان چې کم دی د پلاسونو کې اختیارات شته خو بهر څوک نه مانی خپل لیډرشپ نه مانی. نو فیاض الحسن ته هم پته ولګی دا چې کله عمران خان سہیل آفریدی د کې پی کې وزیر اعلی کو اور علی امین ګنڈاپور خپل استعفا واغشتا. نو فیاض الحسن چوهان بیا دا بیان جاری کو چې زه معافي غواړم ما چې کم بیان جاری کړو زه په غلطه وم. خبیا بل ایمل ولی خان وی چې زبا علی عمران خان ومنم چې د ګنڈاپور لري کی چې د ګنڈاپور نه استعفا واخلي او ګنڈاپور د دې عہده نه لري کی. دغه د ایمل ولی خان ته قرار جواب ورکو ګنڈاپور په خپل استعفا واغشتا د عمران خان په مطالبه باندې اور نوې د کې پی کې وزیر اعلی هم راغو. خپل به اتاتار دا خبره کوله چې وای مونږ ګورو چې عمران خان څنګه وزیر اعلی بدلای لکه علی امین ګنڈاپور بده نه بدلای مونږ ګورو چې د بسنګ دا وزیر اعلی بدلای. نو اتاتار ته هم عمران خان قرار جواب ورکو چې زکه ما فیصله وکم ابد ما لیډرشپ خامخا منیږي. بل پرونه سہیل آفریدی د عمران خان سره ملاقات د پاره اډیاله جیل ته تلو چې د ملاقات د پاره نه د پرې خودل شوی. نو بیا دغه پریس کانفرنس کړي په پریس کانفرنس کې دا خبره هم وکړه چې شهباز شریف مال د مبارکۍ د پاره کال کړو. شهباز شریف ته ما د عمران خان د ملاقاتونو خبرو کا. نو شهباز شریف را لوي چې میں پوچھ کر بتاتا ہوں. نو شهباز شریف د چانه پوښتنه کوي دا خپل د ملک وزیر اعظم دی لکه د چانه تاسو کوي چې د مالوي میں پوچھ کر بتاتا ہوں. نو لکه دینه خدا ظاهری کی چې د پاسه بل سر شته دی اوس دا سر سوکته په دې باندې مو تعالی فکر کول پکاد لکه ټول لپاره خو بیا بل طرف ته کوم ګورو پرون 190 میلیون پاوند کیس کې هم د عمران خان سماعاتو چې پای کې جج صاحب وی چې ماته چا د روټي پروګرام کړی دی او زه التزم او بل تاریخ چې کم دی غي ول ورکو 29 اکتوبر. نو 29 اکتوبر پورې با د 190 میلیون پاوند کیس چې کم دی کې بنوي پیشرفت نه کیږي. دا په د 190 میلیون پاوند کیس فیصله چې کومه دا الریډي تیار ده بس صرف اورول پاتې دي نیمه غنټه کې دنه دار سکیږي. خو د دې فیصله ځکه نشي اورول کېدی چې په عمران خان باندې ترسو بل فیصله کې بل کیس کې سزا نه وي ختی. نو دا 190 میلیون پاوند کیس سے کم دے دا نہ ختم کی دے کہ وہ ما تاریخ پہ تاریخ ملتا رہے گا. جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره د تاسو سره ایدا په لکه ماتره موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک